بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. من دا حضرت مولانا مفتی عبدالله شاه صاحب دامت برکاته عالیه کتاب شروع کړو او دوه درې سبقه تقریبا د دې فضایل روان دي تاسو ته عبدالله ویلو او اوس د دې ځای نه به بیا چې دی یعنی رمضان خو په سر باندې رایاسي په کار خو دا و چې تفصیلا موږ دا خبره کړې وه چې نورې روژې څنګه په کار دي، نورې روژې نفلي د هغې څومره ثواب دی. خو چونکې رمضان په سر باندې راغی نو تفصیلا په ځای په هغې اجمالا ورتېر شوه چې به صرف دا خبره وکړو. نو د رمضان المبارک نه علاوه نورې روژې کې څوک نفلي نیسي ثواب یې ډېر زیات دی، خو په دې کې بیا بعضې روژې داسې دي چې د هغې ثواب ډېر زیات دی. هغې کې د رمضان المبارک نه علاوه د هر اسلامي میاشتې 14مه، 14مه، 15مه د دې ثواب زیات دی په نسبت د نورو روژو. او بیا دکه شان د هرې میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هر هفته کې به چې دی د ګل په ورځ او زیارت په اکثریت روژه نیسله. دکه شان علما بیا دي چې زیارت جمعه خالي دا درې واړه که سړی روژې نیسي نو دا هم ډېر غوره دی او ډېر زیاته ثواب دی پکې. مطلب دا چې دې روژو پکې ثواب زیات دی. بیا دکه شان د 10 محرم چې کومې روژې دي د هغې ثواب زیات دی. او اوس دا نفلي روژې چې د دې دپاره د شپې نه نیت ضروري نه دی، بس د سهار ته کور ته راغلی او تا وایې چې نن مې روژه شوه نو بس روژه دی د هغې نه سټارټ شوه، خو د نیمې ورځې نه مخکې د شرعي چې کومه نیمه ورځې شرعي اسلامي د هغې نه نیمې ورځې نه مخکې به ته نیت وکړې بس تا روژه وشوه. اوس یو کس روژه ونیسله نفلي که په منځ کې یې ماته کړله په خپله یا څوک میلمه راغی هغه خوراک نه کړو نو خیر د هغه دپاره یې ماتې کړه چې ستا نه بغیر یې نه کړو، یا ته د چا میلمه شو یا خفه کېده نو بیا هم ته روژه ماته کړه، صرف دغه یوه روژه به نیسي، بله روژه په تا باندې نشته. او چې نفلي روژه چا شروع کړې نه نو بیا نفل ده، خو چې روژو یې کړه نو لازما نفل به شروع دا پې لازمه شوه. نفلي روژې هر ټیم جایز دی، فرضي وختونو کې نفلي روژې کېږي نو نور چې په ټول کال کې نیسي شي، صرف یو 15 ورځې داسې دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فإنها ایام اکل و شرب و بیعال، وایي دغه 15 ورځې د خوراک څښاک دي، د جما دي، د بیبي ته د نزدېکت دي، د څښلو دي، هغه د وړوکي اختر لومبنۍ ورځ او بیا د یعنی د غټ اختر لومبنۍ، دویمه، درېیمه، څلورمه دغه ورځو کې صرف په دې 15 ورځو کې روژې نشي نیسلی نفلي، نور په هر ټیم باندې روژه نیسلی شي. بیا دکه شان د عرفات په ورځ باندې 2 کالو ثواب دی او د دې نه مخکې د ذوالحجې چې د 8 ورځې هغې باندې د یو کال برابر ثواب دی. الله رب العزت تراله توفیق راکړي. دویم نمبر د نفلي روژو کې یعنی که ته داسې پرله پسې راځي نو د دریم باب چې که مفتي عبدالله شاه صاحب دې ورکړی نو هغه د یوم الشک بیان دې ورکړی دی، یعنی د شک روژه په کومه ورځ باندې چې شکي وي روژه په هغه ورځ باندې، یعنی خبره دا ده د شعبان د میاشتې په 1 په 1 یعنی 29 شعبان که سپوږمۍ ښکاره نه شوه او شهادت وشو نو رمضان شروع شو. اوس که شهادت وشو نو رمضان شروع شو، په 1 سپوږمۍ ښکاره شوه شهادت وشو نو رمضان شروع شو او د رمضان روژه ونیسه. او که سپوږمۍ ښکاره نه شوه میاشت چا ونه لیدنه نو دغه ورځ باندې روژه مه نیسه، احادیثو کې منع راغلی ده. اوس په احادیثو کې منع راغلی ده خو دا منع حضرت مفتي صاحب وایي چې د هغه چا دپاره ده چې د کم کس په نیت کې شک وي چې یاره زه نفلي زما د روژه چې ده که سبا روژه به یا نفلي وي یا به فرضي بس چارې وایي چلو ما ونیسله، او یا چې دی د ده په ذهن کې دا وي چې مړه که د چا روژه وي او که نه زما به روژه وي نو دی به بیا اختر هم یو ورځ مخکې کوي مفتي صاحب وایي نو د ده دپاره روژه نیسل په دغه ورځ دا مکروه ده. او چې د کوم بنده په نیت کې فرق نه راځي نو د هغه دپاره روژه نیسل دا نفلي روژه نیسل دا ثواب دی، د هغه دپاره څه منع نه ده. اوس دکه شان یو کس چې دی یعنی د شعبان په 1 میاشت ښکاره نه شوه او یو کس وایي چې راشه ماته د نظر روژه پاتې و هغه نیسم یا نفلي زه د تېر کال هغه قضا نیسم نو بیا دغه روژه نیسل مکروه ده ځکه چې دا ورځ دا شکي ده. اوس د میاشت لیدلو مسله اهمه مسله دا ده چې میاشت هر کس لیدلی شي او هر کس ته مسلمان دی دا د ذمهواري ده چې د میاشت د دې کتلو دپاره ودرېږي وغیره.
اوس شریعت کې چې کله یعنی مطلع صاف وي اسمان صاف وي ګرد و غبار نه وي بیا دومره ګواهان ضروری دي چې د یعنی د قاضي په دا شک نه راځي چې دی دروغ وي دومره ګواهان ضروری دي او صرف زنانه نه که زنانه وي ورسره سړی ضروری دي. اوس که چېرته اسمان صاف نه وي ګرد و غبار وي نو بیا که چېرته دوه قسم ګواهي ورکړله یو قسم ګواهي ورکړه ورسره نور زنانه وي نو بیا چې دی د ده ګواهي منظوریږي خو چې دی په شرع باندې برابر وي او دروغ نه وي. عوامو کې یو خبره مشهوره ده چې کومه ورځ د رجب یعنی د بزرګي د میاشتې څلورمه وي نو هغه به د رمضان لومبۍ ورځ وي. شریعت کې د دې څه اعتبار نشته بلکې دا خبره ټیکه نه ده. که میاشت چا ولیدله بس روژه به نیسي که چا ونه لیدله نو روژه نشته. اوس چې میاشت ووینې نو بیا به پکې دا کیسې نه کوي چې دا د درېیمې ده دا د څلورمې ده دا د لومبۍ ده دا د دویمې ده ځکه حدیثو کې راځي چې د قیامت نښه دا ده چې خلک به وایي چې یاره دا میاشت د دویمې ده دا د درېیمې ده دا د پنځمې ده. نو خبره دا ده چې د ټولو خبرو نه چوړ دا شه که چېرته د اختر میاشت ډېر کسان ونیسي ډېر کسان یې وویني د روژې میاشت او مطلع صاحب وي د قاضي په شک نه راځي چې دی به دروغ نو بس ټیک ده. او که نه چېرته د قاضي شک راځي چې بهی دا خبره کسان کم وي دا چېرته دروغ نه وي نو بیا به ښه تحقیق کوي کسان به ګورو چې پوره شي بیا د هغې نه پس د دې ګواهي قبوله کړي. او که چېرته یو کس میاشت ولیدل او قاضي یې ګواهي قبوله نه کړه د یو کس یا کم و کسان نو دی به په خپله روژه نیسي اگر که نور خلک نه نیسي. او د اختر د میاشتې مسله دا ده که یو کس د اختر د میاشت ولیدل او قاضي یې خبره ونه منله نو بیا به دې اخترکۍ نه ځان له کیدای شي بل څه لیدلي نو الله رب العزت ترې توفیق راکړي. دغه میاشت را روانه ده نن خو پرې مختصرا راتېر شو بیا به انشاءالله دا چې لږ تفصیلا وایو او ښه به پرې راځو نو الله رب العزت ترې توفیق راکړي. والسلام علیکم.